د عوامي ورکر پارټي پښتونخوا جنرال سیکرټري ډېر محترم اخوندزاده حیدر زمان صاحب تخواست دی چې راشي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. هرکلی ورته ووایه حیدر زمان لالا. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر دروند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب، زمونږ د ینګ کل لیډر سکندر خان شیرپاو، ډاکټر سید عالم مسعود، ډاکټر سرفراز صاحب، مختار بادشاہ، انیسا طاهر خیلی او اسد افریدی صاحب او نور ډېر درانه په سټیج باندې ناست مشران او زما ملګري مخامخ زمونږ د عوامو ملګري، السلام علیکم. زه دا آفتاب صاحب ته به کېدای شي چې پته وي او کېدای شي چې نه وي، خو زه د حیات خان شیرپاو د کاروان ممبر وم. حیات خان شیرپاو چې کوم وخت کې د پیپلز پارټۍ د پښتونخوا مشر و، بلکې د ټول پاکستان په اهمو مشرانو کې زما په نظر کې په بوټو سے پسې دویم نمبر سړی و. نو هغه په هغه وخت کې زه په یونیورسټۍ کې وم، په انجینیرینګ کالج کې د حیات خان شیرپاو صاحب او د قیوم خان مقابله وه په صوبایي سیټ باندې او په قومي سیټ باندې. د هغې دپاره به مونږه چونکې مونږه حیات خان شیرپاو یو انقلابي او عوامي سړی ګڼو، نو موږ به د هغه د جلسو دپاره به موږ به په پېښور ښار کې په هغه زمانه کې به پېښور ښار کې جلسې د شپې کېدې. موږ به چې کوم دی نو درۍ لوډ سپیکرې او نور شیونه. زما بل ملګری جمیل هم دلته ناست دی چې مشهور رایټر دی، هغه هم زموږ سره په دې قافله کې شامل و. نو هغې کې داسې وشول چې بیا قیوم خان په هغه وخت کې د اسټیبلیشمنټ یو ډېر غټ سړی و، خو حیات خان شیرپاو چې کوم دی نو قیوم خان له په هغه سیټ باندې شکست ورکړو او اخبار کې دا سرخي لګېدلې وه چې پاو نے سیر کو ہرا دیا. زه د هغې نه پس لږ څو خبرې کول غواړم چې که ماته اجازه دي. ما حیات خان شیرپاو ولې خپل لیډر بنو؟ زما تعلق د دیر سره دی او په دیر کې په هغه وخت کې پیپلز پارټي چې کوم دی نو بوتلله، دا یو ډېر یو ایډونچرس کار و، یو مهمجویي وه. خو حیات خان شیرپاو د خدای وبخي شهید، هغه امداد خان ته آپاتیانو کې وویل چې بهی دې حیدر زمان درته کوم لیست درکو د ضلعې د تنظیم، نو هماغه لیست مطابق به ته دا کسان چې کوم دی نو واخلې. فضل غفور حاجي صاحب، دغه دا پاسترګن اخوندزاده، ملک محمد عظیم او داسې نور کسان د هغې لیست چې کوم دی نو موږ ورکو. مرحوم عبدالاکبر خان چې کوم دی د دې ځای نه جیپ وهلی و او په هغه جیپ کې چې کوم دی نو وفد تللی و او دا کسان یې وکړل. خو زه د حیات خان د کردار یو بله خبره کول غواړم. حیات خان و خو خان دی کې شک نشته، لیکن دا دی چې هغه ډاون ټو د ارت سړی و، د عوامو د ملګری و، د عوامو دپاره چې کوم دی نو هر قسم قربانۍ ته تیار و، لکه څنګه چې قرباني وکړه. زه دا عرض کول غواړم چې زه حیات خان صاحب ته تللی وم، سخت داسې موسم و لکه دا چې دی واورې شوې وې. ما یو توره شړۍ په ځان باندې اچولې وه. زما ماما چې کوم دی نو هغه مفتی صاحب وزیر اعلی و او مفتی صاحب د JUI په وجه باندې هغه د سنګیپارې د یو قلعه نه بدل کړی و، په بل ځای کې صرف په 120 روپۍ نوکرۍ باندې ټرانسفر کړی و. زه حیات خان شیرپاو چې لاړم نو د هغې په بنګله کې ولاړ وم، ډېر لرې ولاړ وم. نو حیات خان صاحب چې راووتو، ما توره شړۍ په سر کړې وه، خلکو دا خیال وجوړې څوک کوستانۍ به وي نو هغه ټول خلک یې پرېښودو، زما خواله راغی. هلته څوک اکسیډنټ مکسیډنټ هم ولاړ وو. ما ته یې ویل چې یاره دا خلکو سره خبرې کوم نو بیا تا راغواړم. د هغې نه وروسته داسې وشول چې هغه اکسیډنټ په ما پسې ولګېده چې یار ته خو د دې خان ډېر ښه سړی ښکاري او ته چې کوم دی نو ورته زموږ سفارش وکړه. ما ورته ویل ما یار زه د دوی په کلي کې د دوی ناظر یم
او دا د کلي خبرې مې ورله راوړي نه ځکه چې کوم دی ما له دونه لیفټ راکړ نو زه خیر هغه کار چې کوم دی حیات خان صاحب وویلو چې یاره ما خو د خپل ما ته اوس پته نشته دی چې آفتاب صاحب په هغو ورځو کې په کم پوسټ باندې و آرمي کې و دونه راته پته ده زما دا خیال دی چې د اے ډي سي څه مسله وه نو ما ته یې وویل چې ما د خپل روډ لپاره مفتي صاحب ته سفارش نه دی کړی استاد آئینی کانفرنس له راځي دا د 73 د آئین څخه جوړېدو آئینی کانفرنس له راځي او په منځ کې ټي بریک وي نو ټي بریک کې به زه ستاسو خبره د هغه سره وکړم بهرحال هغه خبره خو درخواست دی د هغه نه دغه کو هغه ټرانسفر یې پې کینسل کو خو ما ته یې بله خبره وکړه ما ته یې وویل چې د دې نه علاوه ستا کار نشته ته به د انجینرینګ کالج نه کله راوځې او د دې نه علاوه ما ویل بل کار د عوامو شته دی خو هغه چې ته جندول ته راشې نو هلته به په جلسه کې اعلان کې ما ته یې ویل یاره د خدای زوروره وی زه به چې کوم دی نو دلته په اسلام آباد کې ټول عمر ناسې مو ستاسو کار سمدستي وایه څه کار دی ما ورته وویل ما چې داسې چل دی چې بجلي چې کوم دی نو دا باجوړ ته لاړه ښار باجوړ ته او جندول یې ټول چې کوم دی نو پرېښود په مونده باندې تېره شوه ما ته یې ویل لاړ شه درخواست ولیکو رایې وړه زه آفتاب صاحب زه لاړم په یو جینۍ باندې مې درخواست ټایپ کړو او په هغې کې مې د ماما د باخترګن اخندزاده نوم ولیکو زما ماما اوس هغه ماما وی د هغه نوم مې ولیکو په هغه درخواست کې چې زه راغلم په سیکرټریټ کې ورسره میلاو شوم نو د هغه کاغذ یې چې کوم دی نو سیري کو چې سیري که زم په هغه وخت کې د سټوډنټ لیډر وم نو زما دماغ هم په ځای نه و ما زه پاڅېدم د کورسۍ نه ما ورته ویلي چې دغه دې نه کوو نو نه به دې کولی خو دا کاغذ دې ولې سیري کو ما ته یې وویلو دا خبره کوم نو ما ته یې وویلو وی چې سیکرټري ته د فیډرل منسټري سیکرټري ته غږ وکړو ویې دلې راشه چې هغه راغی وی د باخترګن اخندزاده هغه فیل راوړه چې د باخترګن اخندزاده فیل یې راوړو وی په دې کې څه دي وی په دې کې چې کوم دی نو د چیسسو درخواستونه دي د چیسسو نو ما ته یې ویل یار دا ستا ماما خو ټیک دی چې زموږ د پیپلز پارټۍ وایس چیرمین دی خو هغه خو د عوامو دپاره درخواستونه نه کوي دا خو تا درخواست کړی دی ته په خپل نوم ولیکه نو زه د هغه جذبې ته د هغه دغه ته ډېر زیات دغه کړم شکرګزار کړم او داسې لیډر و ځکه موږ د هغه لیډرشپ منلو حالانکې ډېر خلکو به په موږ باندې دا الزامونه لګول چې دا پیپلیان دي او دا دا دي په هغه ورځو کې ګوره پیپلز سټوډنټ فیډریشن نه و جوړ شوی پاکستان سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټ فیډریشن او هغه ما ته یو ځلې مونږ ته یو ځلې دا ما فرق کړی چې یاره تاسو سره فنډز منډ نشته دی نو مونږ درله فنډز درکوو خو زمونږ بعضې هغه وخت کې لیډران نو هغوی ته دا خبره منظور نه وه نو د دې وجې نه مونږ هغه خبرې نه واپس شو حیات خان په شانې لیډر خدای خبر دی چې که بیا داسې چې خانه می او صاحب حیثیت می او د عوامو او د شوخو دونه ملګري دا خدای خبر دی که داسې لیډر راشي مونږ د آفتاب شیرپاب نه او د سکندر خان شیرپاو نه دا توقع لرو چې د حیات خان د هغه جذبو او د حیات خان د هغه سیاست چې کوم دی را کنټینیو وساتي امید دی موږ ورسره یو شکریه